الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې زمونږ او ستاسو دپاره بهترین نمونه پرته ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې، هر قول، هر فعل، هر عمل د امت مسلمه دپاره بهترین رهنمایي ده. په دغه نسبت که وکتل شي نو په دینی معاملاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت بهترین رهنمایي فرمایلی ده. بل طرف ته د علاج او د معالجې په میدان کې هم نبی علیه صلات وسلام د امت بهترین رهنمایي فرمایلی ده. روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان امثل ما تداویتم به الحجامه. یقینا بهترین په علاجونو کې کم علاجونه چې تاسو کوئ ای کې بهترین علاج هغه حجامه لګول دی. کله چې په جسم کې او په چمړه کې خصوصي طور سره ګنده وینه جمع شي او دا په وخت سره نه ویستلی شي نو دا په مستقبل کې د غټو غټو بیمارو سبب ګرځي. نو د غټو بیمارو نه د بچ کېدو دپاره او زمونږ او ستاسو د صحت د حفاظت دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین علاج ښودلی دی چې هغې ته حجامه وایي. علماو لیکلي د احادیثو په رڼا کې چې حجامه لګول دا یو مستقل مسنون علاج دی، د نبی علیه السلام نه عملی ثابت دی. د ترمذي شریف په یو روایت کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحتجم فی الاخضعین والکاهل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حجامه لګوله فی الاخضعین په دواړو اوږو باندې، د اوږې په دې طرف هم د اوږې په دې طرف باندې هم نبی علیه السلام حجامه لګولې ده. والکاهل د دواړو اوږو په دې منځنۍ حصه باندې کم چې د سټ نه معمولي ښکته ده او د دواړو اوږو منځ دی په دقه باندې نبی علیه السلام حجامه لګولې ده. نو نبی علیه صلات وسلام نه عملی حجامه لګول ثابت دی. بل دام ثابت شو چې نبی علیه السلام په ټول جسم کې په کم ځای باندې حجامه لګولې ده. دک درې ځایونه ته هم ثابت شو. بخاري شریف په یو روایت کې دی ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احرام په حالت کې اور حجامه ولګوله. معلومیږي دا چې د احرام په حالت کې هم حجامه لګول شي. حجامه لګول د احرام ممنوعاتو کې داخل نه دی. واحتجم وهو صائم، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزې په حالت کې وو روزهدارو چې حجامه ولګوله. معلومیږي دا چې په حجامه لګولو سره روزه هم نه ماتېږي. په یو بل روایت کې راځي ترمذي شریف روایت دی حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم عن لیلة اسری به. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل بیان وکړو چې په کومه شپه یعنی د معراج په شپه باندې چې کله زه د اسمانونو سفر دپاره بوتللی شوم انه لم یمر علی ملأ من الملائکة الا امروه، چې نبی علیه صلات وسلام به د فرشتو په کومه ډله باندې هم تیرېدو فرشتو به ورته ویل مر امتک بالحجامه، خپل امت ته د حجامې لګولو حکم وکړه. دا دنه الله رب العزت د طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په طور علاج یو بهترین انداز ورکړی شوی دی. ځکه چې نبی علیہ السلام کم خبره هم کوي د ځان نه نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم خبره هم کوي د الله د طرف نه ورته وحی راځي. نو حجامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا گویا چې دا په زبان مبارک د نبی علیہ السلام دا خو لیکن حکم د رب ذوالجلال دی. د دې وجې نه حکماو علماو لیکلي دي چې د سر هر قسم بیماری وي، د سر دردونه وي یا د غوږ څه قسم بیماری وي یا د چهرې یا د سترګو یا د پوزې وغیره یا د حلق څه قسم بیماری وي، د دې ټولو قسم بیماریانو دپاره بهترین علاج حجامه لګول دي او ډیر مفید دي.
په یو روایت کې راځي، بخاری شریف روایت ته، انه احتجم وهو محرم. نبی علیہ السلام د احرام په حالت کې حجامه ولګوله. وجه سوا فی رأسه لصداع کان به، د نبی علیہ السلام په سر مبارک باندې انتهایی شدید درد، دا درد د فکولو د پاره نبی علیہ السلام حجامه ولګوله. بیا د حجامه لګولو شریعت مونږ ته بهترین اوقات هم ښودلی دي، تاریخونه هم ښودلی دي چې په دغه تاریخ کې تاسو حجامه ولګوئ چې هغې کې ډېره زیاته فایده میلاویږي د نورو ورځو په نسبت سره. ترمذي شریف روایت دی، کان یحتجم ل17 و19 و21. نبی علیہ السلام به حجامه لګوله د قمري میاشت په 19 تاریخ، په 19 تاریخ، په 21 تاریخ. نو 19، 17، 19 اور 21 تاریخ د قمري میاشت په دې باندې حجامه لګول ډېره فایده لري، ډېره نفع ورکوي انسان ته د نورو تاریخونو په نسبت. نو دې حدیث نه افضلیت اور افضل اوقات ذکر معلوم شو موږ ته. په دې تاریخونو کې حجامه لګول د نورو ورځو په نسبت ډېره فایده منه ده. اوس هسې خو د ضرورت پیش نظر په نورو اوقاتو کې یعنی هر وخت حجامه لګول پکار دی اور ممکن دی، جایز دی، خو لیکن بهترین اوقات نبی علیہ السلام نه دغه ثابت دی. زاد المعاد کې دی، کان ابو عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله يحتجم ای وقت هاج به الدم و ای ساعت كانت. امام احمد بن حنبل رحمه الله با هر وخت حجامه لګوله. معلومیږي دا چې د ضرورت پیش نظر هر وخت لګول شي، ولیکن افضل اور بہترین اوقات دغه 19، 19 اور 21 تاریخ ته. ها په بعضو روایاتو کې راغلی دي چې د منګل په ورځ باندې حجامه لګولو نه نبی علیہ السلام منع فرمایلی ده. د ابو داود شریف روایت ته، ان یوم الثلاثاء یوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. د منګل ورځ دا د وینې ورځ ده، کو په دې ورځ باندې حجامه ولګول شي نو بیا دې کې یو ساعت داسې دی چې په هغه ساعت کې وینه بندیږي نه، بیا مسلسل د انسان نه وینه ځي، نو دا زیاته وینه تلل دا هم د نقصان دلیل دی، انسان خرابوي. نو دې روایت نه معلومه دا شوه چې د منګل په ورځ باندې حجامه لګول نبی علیہ السلام منع کړي دي. په نورو بعضو روایتو کې دا هم شته چې د منګل په ورځ باندې چې څوک حجامه ولګوي دا د ټول کال د بیماریانو دپاره بهترین علاج دی. د معجم کبیر طبرانی روایت دی، الحجامة یوم الثلاثاء ل17 من الشهر دواء لداء سنة. د میاشتې په 19 تاریخ د منګل په ورځ باندې چې حجامه ولګول شي نو دا د ټول کال د بیماریانو دپاره بهترین علاج دی. نو بعضو روایاتو کې د منګل په ورځ حجامه لګولو نه منع راله، په بعضو روایاتو کې د منګل په ورځ حجامه لګولو ډیر افضلیت بیان شو. نو تطبیق بین الروایتین دا د محدثین ذکر کوي چې کم روایت کې راغلی دی چې 19، 21 تاریخ باندې نبی علیہ السلام حجامه لګوله او دا افضل اوقات دي. نو قبل اتفاق دسې وشوه چې په دغه 19، 19، 21 تاریخ باندې د منګل ورځ راغله نو بیا په دغه منګل باندې حجامه لګول افضل دی. او کو چرته د منګل ورځ د دغه 19، 19، 21 تاریخ نه هټ کر په بل تاریخ باندې رااله نو بیا په هغه منګل ورځ باندې حجامه لګولو نه نبی علیہ السلام منع فرمایلی ده، بیا به په دغه ورځ نه لګي. نو تطبیق رالو بین الروایتین. بل د حجامې لګولو دپاره بهترین ځای زمونږ په نظر کې زمونږ یو دوست دی مولانا محمد بلال مدنی حفظه الله، دا حجامې لګولو ډیر زیات ماهر دی. مونږ په خپله هم د هغې نه حجامې لګولې دي. کو بالفرض تاسو حجامه لګوئ بهترین انداز سره، صفایي سره، چې په هر نسبت په هر جهت تاسو د صحت خیال وساتلی شي. نو زمونږ دا درخواست دی چې تاسو مولانا محمد بلال مدنی حفظه الله پته حاصله کې وغوی له لاړ شئ نو ښکلې انداز سره به ستاسو د صحت خیال سره سره حجامې تاسو ته ولګولی شي. پته دا ده د لذاک روډ فیصل کالونی، د فیصل کالونی په دې ابتدائی حصہ کې یو مارکیټ ته مشهور چپس والا دکان دی،
د هغې په مارکیټ په 2 چت کې 3 نمبر دکان دی. دغه ځای کې به تاسو ته مولانا محمد بلال مدني حفظه الله سره ملاقات انشاءالله العزیز په اسانۍ وشي. او دغه ځای ته چې تاسو لاړ شئ نو یو خو ستاسو د صحت سره به ستاسو د حجامې انداز به هم تاسو وګورئ. دویم چې کله تاسو نه پیسې اخلي نو په پیسو کې هم د بازار او د هر اعتبار چې څومره ریټونه دي تاسو سره مستقل انشاءالله گنجایش کیږي. او زمونږ نوم چې ورته تاسو پیش کړئ په دغه نسبت به ستاسو ډېر زیات رعایت کیږي. والسلام.